سلامونه احترامات ګرانو کتونکو علب خان شیرپو یم ډېر مهم پروګرام کې ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تصور کې نه و چې 400 کې به د مسعود احمد بنګش تنده زمونږ ماته شي. د هغه تلو سره ډېر زیات خفګان ما محسوس کړی ځکه چې بهتري پکې زمونږ د 400 وه، خو نوې ډي پي او محمد وقاص صاحب لالیده کاتم ورسره نه دي شوي، خو دفتر ته چې وګورې نو هر وخت حجره وي. او نن ما د یو سړي نه خبره واورېده، د هغې په تناظر کې دا خبره کوم چې وي د 10 کالو مسلې زما په یوه ګنټه کې حل کړه. ډېر زیات خوشحاله شوم او ما همیشه دا ویلي دي خو چېرې منشي طبقه، مرزا، اس ایچ او په تاڼه دننه وغواړي نو دشمنۍ ختمېدی شي. خو دلته کې یو ایف شي، بیا بل ایف شي، خبر عدالت ته لاړ شي، کوم دوه فریقین چې وي د هغوی پړه باندې هغه بوج پاتې شي، یو بل ته مورچې شي او د دې نه جګړه جوړه شي. نو ګرانو کتونکو دې وخت کې ډي پي او 400 مسله اوري، په نیمه ګنټه کې به د ایس ایچ او راغواړي، خو مرزا سره د خبرې نو مرزا به راغواړي، او خو د بل ډي سپي سره د خبرې ډي سپي به راغواړي، مخامخ به د سره کېنئ. ایف آی آر له دومره توجه نه ورکوي. هغه د پښتون روایت تازه کړل، یو خو ډي آر سی له زور ورکړه چې روغ وکړي، بل خوا چې کوم دی نو پولیس ته وایي چې د خلکو مسلې حل کړي. ایف آی آر چې کوم دی وشي نو پورې په هغې باندې ایکشن اخیستل. خو زما پکې د عوامي خوی ډېر زیات خوښ دی چې هر سړي له خاص عوام له دروازې کولو راتلی شي، خپله مسله ورته ویلی شي، او دومره په غور به دې اوري. دا د خلکو تاثرات دي چې تاسو سره شریکوم. کوم خلک چې متاثره دغه دفتر ته تللی دي په دې څو ورځو کې، نو یقینا چې څومره وستایلی شي نو هغه کم دی. وختن په وختن به د ډي پي او 400 تاسو سره خبرې شریکو، ځکه چې زمونږ د 400 خدمت کوي او ډیوټي په ایماندارۍ سره کوي. او چې کوم افسر وغوښتل نو نن د مسعود احمد بنګش د 400 دپاره کارنامې چې څومره ستایي ناکمې دي، شاته چې تاریخ راوالی بیا د هغه د 4 میاشتو دور راوالی. خو بیا په دې هفته کې چې د موجوده ډي پي او صاحب د کومو خلکو ترمنځ تاوتریخوالی ختم کړ. دې وخت کې د 400 پولیس بالکل په اوداسه کې دي، خبره پټه نه پاتې کېږي، خپل موبایل نمبر ورکوي، پی ای سرکاري نمبر نه، بس ما سره رابطه کوه. خو ایس ایچ او سره د مسلې، خو مرزا سره د مسلې، دغه دوری یې ختمه کړه. نو خدای دې نوره همت ورکړي، ځکه چې په یو ټیم باندې یو کار کېږي. زما به خلکو ته دا خواست وي چې لږ انتظار کوئ چې د 10 کالو د 15 کالو مثلا په ګنټه نیمه کې حل کېږي. نو خیر دی، خو یو ورځ نیمه لیټ شي، یو ګنټه 2 لیټ شي، خو مسلو ته ډېره زیاته توجه ده. او دغه شانتې په جرایمو باندې هم ډېره زیاته توجه ورکړې ده. خو دې وخت کې پریشاني چې ورته دغه د ریچن دغه ماشوم ده، د هغې دپاره هم ډېر کوټلې ګامونه پورته کوي. دغه څو خبرې مې سره کول غوښتل چې ستاسو څه مسله وي، ډایرکټ ځئ، دروازې کولو دي، رشوت د دې نه وځئ، او خو ستاسو په علاقه کې ایسپرو شي او یا قبضه مافیې یا سودخواري د هغې ورته نشاندهي وکړي. د هغې دپاره اوس یو پلان جوړوي، د چا جایدادونه ضبط کوي او د چا کورونه ضبط کوي او د چا ډېر غټ اقدام یې دی. دا د 400 د پښتونخوا د خلکو په پیدا کې دی دا کوم کار چې روان کړی دی، او راتلونکي چې کوم سوچونه دي نو دا موږ ته د ذرایعو نه چې رارسېدل. انشاءالله ملاقات وکړو، د هغې نه پس به سره نورې خبرې اترې کوو.